بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم. زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپل خبرونه بیرو ریپورت کوټی څنګه لاړه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو یقینا تاسو د معلومه چې په دې خبرونه کې موږ د عام غریب چې کومي ستونزې وي هغه په نقشه کو په همدې هکله اعلی حکمرانانو سره خبرې اترې ورباندې کوو او د دې حل راباسو. نو قدرمنو یقینا تاسو تیرو خبرونو کې او ولسي چې کومې ستونزې وي هغه تاسو ولیدلې او په هغه کې ګڼ شمېر ستونزې چې دي هغه تر اعلی حکمرانانو پورې رسېدلي هم دي او پر هغه باندې چې دی عمل درآمد هم کړلی سوی دی، پر هغه باندې ګامونه هم پورته کړل سوي دي او ولسي چې کوم بنیادي ستونزې دي پر هغه باندې کار هم سوی دی او هغه ستونزې چې دي ګڼ شمېر داسې ستونزې ولې چې هغه حل سوي دي. نننۍ خپرونه کې قدرمنو موږ د ښار چې کوم ولسي چې کومې ستونزې د هغه یوه غټه ستونزه دې وخت دغه ده چې اوس مردم شماري چې دی د دې شروعات کیږي چې اوس به تروړ بلوچستان چې دی هغه به مردم شماري وسي او بقاعده توګه باندې د بلې خواته چې دی که موږ وګورو نیشنل پارټۍ په هغه باندې خپل تحفظات لري چې دې وخت کې په بلوچستان کې افغان مهاجرینو د دوی مین تحفظات دي چې پر هغه باندې دوی اکثر وختو مظاهرې هم وکړي یا پریس کانفرنسونه یا خبري غونډې هم وکړي. نو د دې ټولو خبرو دپاره دې وخت چې دا ما سره د نیشنل پارټۍ چې کوم ویان دی بولیدي صاحب موږ سره ناست جان محمد بولیدي صاحب، نو هغه سره هم بېله بېله پوښتنې وکړو چې هغه په دې لړ کې څه وایي او څه نظر دی. بولیدي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے اس وقت مردم شماری کا جو چرچا ہے اور مردم شماری ہونے والا ہے اور دوسری جانب نیشنل پارٹی کی کچھ تحفظات ہے، وہ تحفظات ذرا بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کیا تحفظات ہیں. بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ میر حاصل خان نے پریس کانفرنس کی اور آج ہمارے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں مردم شماری پر ہم نے بڑی واضح موقف ہمارا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مردم شماری نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مردم شماری بالکل ہو لیکن اس طرح ہو جس طرح یہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے. اور مردم شماری کے حوالے سے دیکھیں دو چار باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے بلکہ پورے اس ملک کا مسئلہ ہے، تارکین وطن کا، جس میں دیکھیں بنگالی ہیں، افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں اور بہت سے ملکوں کے مہاجرین ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور بلوچستان میں بھی بڑی تعداد میں غیر ملکی مہاجرین کی تعداد ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ان مہاجرین کو یا غیر ملکی جو بلوچستان میں ہے ان کو یہاں سے ان کے اپنے ملک منتقل کیا جائے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ کیوں نہیں بات ہوئی. پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن چونکہ پہلے افغانستان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اب وہاں کی صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے، وہاں کی حکومتیں صحیح کام کر رہی ہیں، اب ان مہاجرین کا یہاں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ مسئلہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ مردم شماری کا ہے بلکہ یہ بلوچستان کا ہے. بلوچستان میں بسنے والے پشتونوں کا ہے، بلوچستان میں بسنے والے بلوچوں کا ہے، اور جو لوگ یہاں بستے ہیں یہ ان کا ایشو ہے. اس میں بے روزگاری کا ایشو ہے، اس میں جابز کا ایشو ہے، اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور خاص طور پر امن و امان کا جو ایشو ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک انسرجنسی ہے اور بلوچستان میں جو بلوچ ملیٹنسی ہے ان کی طرف سے بھی ایک اعلان ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس پہ بھی بڑے نیگیٹیو اثرات پڑیں گے اس پہ، کیونکہ ہم نے دیکھا جب انہوں نے الیکشن بائیکاٹ کیا تو ہمارے بعض علاقوں میں ایسے پولنگ نہیں ہو سکی. دیکھیں جب ایک دن کے لیے ہم پولنگ نہیں کر پاتے ہیں ان علاقوں میں تو ان علاقوں میں خانہ شماری مردم شماری تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہمیں خدشات ہیں کہ وہ علاقے رہ جائیں گے. تیسرا جو ایشو ہے وہ انسرجنسی سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے. وہ لوگ ہیں جو دیکھیں ہمارے کچھ علاقے ہیں جس میں ڈیرہ بگٹی ہے، کولو ہے، نصیر آباد ہے، ایون کوئٹہ پہلے تھا، اور خزدار، اواران، پنجگور، گوادر، تربت، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مائیگریشن کی ہے اور بلوچستان سے باہر وہ رہ رہے ہیں. ہم چونکہ یہ پولیٹیکلی بھی ہمارا پہلے ہی ہماری کوشش تھی کہ ان آئی ڈی پیز کو دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں آباد کریں تاکہ ان کا شمار اپنے علاقوں میں ہو. کیونکہ ابھی تک یہ صورتحال اسی کی طرح ہے، لوگ درپدر ہیں، اپنے علاقوں میں نہیں ہیں
اور انسرجنسی بڑی ابھی تک اس کے بڑے منفی اثرات اب یہاں پہ دو باتیں ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے. آیا آپ جو ہے جو بلوچستان سیستان یعنی ایران کا جو لوگ ہیں وہ بھی بلوچستان کے کافی علاقوں میں یہاں پہ آباد ہو چکے ہیں, تو ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے بڑی واضح بات کی ہے. ہم اس کو بعض اوقات چونکہ اس پہ ہمارے پشتون دوست ناراض ہوتے ہیں, بعض پارٹیاں ناراض ہوتی ہیں کہ آپ افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے اس کو بڑا پولائٹ کیا ہے. ہم اس کو تارکین وطن کہتے ہیں. اس میں سیستان کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں ایران کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں عراق اور شام کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں یا کہیں اور سے بھی جس کا تعلق ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں, برما کے بھی آتے ہیں, بنگلہ دیش کے بھی بنگالی آتے ہیں, وہ سب لوگ آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مردم شماری سے قبل ان تمام لوگوں کو ایک سائٹ پہ کر دیا جائے, ان کو ان کے وطن دوبارہ بھیجا جائے, تاکہ جو شماریات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ متاثر نہ ہو. وہ یہاں کے لوگ ہیں کہ یہ سوال یہ بیٹھتا ہے کہ حکومتیں کیوں مردم شماری کرتے ہیں. حکومتیں اسی لیے مردم شماری کرتی ہیں تاکہ پلاننگ کر سکے, تاکہ جو لوگوں کا ایشو ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ اس کو ہینڈل کر سکیں. جب آپ اس طرح کی کرو گے کہ بھئی اگر کوئی باہر کی آبادی کہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کے مردم شماری پر منفی اثرات پڑیں گے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے یہاں کا نہ صرف بلوچوں کا مطالبہ, میں سمجھتا ہوں کہ افغان مہاجرین کا وطن واپس بھیجنے کا بنیادی مطالبہ بلوچستان کے پشتونوں کا ہے, کے پی کے لوگوں کا آپ ہے. نے کہا کہ بلوچستان سے اکثر علاقوں سے جو ہے بلوچ آئی ڈی پیز بن کے کسی اور علاقے میں رہ رہے ہیں, تو وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں سے آئی ڈی پیز بن کے چلے گئے؟ میں نے کہا نا, اس میں ڈیرہ بگٹی ہے, کولو ہے, نصیر آباد ہے, ایون کوئٹہ بھی تھا جہاں یہ ٹارگٹ کلنگز تھی, اور خزدار ہے, کلات ہے, اس میں پورا ہواران ہے, اس میں مشکے آتا ہے, پنجگور ہے, تربت ہے, گوادر ہے. اس میں لوگ بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے بلوچستان کو چھوڑ کے دیگر صوبوں میں گئے ہیں اور ابھی تک وہیں پہ ہے. وہی آزادی پسند لوگ ہیں یا نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس انسرجنسی میں اس کا شکار ہوئے ہیں, جو پھر یہ میلیٹنٹس کی وجہ سے یہ جو پوری ایک سلسلہ چلا ہے علاقوں میں, فوج آئی ہے یا دوسرے ان میلیٹنٹس کی وجہ سے لوگوں نے اس وجہ سے ہجرت کی ہے, کیونکہ وہاں تحفظ نہیں تھا, اسکولیں نہیں تھی, اسکولیں بند ہو گئی, پورا سسٹم کولیپس ہو گیا, لوگوں کی معیشت کولیپس ہو گئی. جب یہ ساری چیزیں کولیپس ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو بچوں کی ایجوکیشن چاہیے, ان کا ہیلتھ ایشو ہے, ان کے دیگر ایشو ہے, اسی لیے لوگ چلے گئے ہیں دیگر علاقوں میں, اور وہاں روزگار بھی کر رہے ہیں اور اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں. جب یہاں آپ حالات بہتر کرو گے, یہاں ایک اچھی صورتحال بناؤ گے, تو لوگوں کو دوبارہ آپ اپنے علاقوں میں آپ کا 2.5 سالہ حکومت رہی ہے بلوچستان میں, تو 2.5 سالہ حکومت میں آپ کی حکومت نے ایسی کون سی کوشش کی جس میں جو آئی ڈی پیز بن کے یہاں سے گئے تھے ان کو دوبارہ بحال کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بڑی کوشش کی. ایک تو جو بلوچستان کا ایشو ہے ہم نے سمجھا ہم اس کو حل کریں مذاکرات کے ذریعے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو تھا. جب تک بلوچستان میں انسرجنسی ہے یا جو میلیٹنسی ہے وہ ختم نہیں ہوگی, لوگوں کا آنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ لوگ سارے اسی کی وجہ سے متاثر ہیں. ہم نے اس پہ ٹاکس کیے, آپ نے خود دیکھا بعد میں یہ بات براؤندک بگٹی کی طرف سے آئی کہ مجھ سے بھی باتیں ہوئی ہے, درپردہ تمام سے رابطے ہوئے, یہ کوشش ہوئی. اور کوئٹہ میں ہم نے ایک امن و امان کی جو صورتحال تھی اس کو بہتر کرنے کی وہ بھی ایک وجہ تھی. آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں تو سیٹلرز اور دوسرے بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے, تو جب کوئٹہ کے حالات بہتر ہوئے تو لوگوں نے بعض نے واپس آنا شروع کر دیا. کچھ علاقوں میں یہ کوئٹہ تک تو لوگ آ گئے, لیکن خزدار میں بھی توڑے لوگ آ گئے جب خزدار کے حالات بہتر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان حالات کو جہاں جہاں بہتر کرو گے, اواران, الدر, کولو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کا ایشو ہے اس کو پولیٹیکلی حل کرو گے. نیشنل پارٹی نے حالیہ دنوں میں کورٹ میں بھی رجوع کیا ہوا ہے, تو اس کورٹ میں انہوں نے کیا اپلیکیشن دی ہوئی ہے کس حوالے سے؟ دیکھیں کورٹ پہ ہم گئے ہیں, ہمارا جو بحث ہے وہ یہی ہے, یہ جو ہم نے بتائی ہے یہ 3 بحث ہیں, بنیاد ہیں ہم نے رکھی ہیں کہ بھئی کیونکہ اب پولیٹیکلی جو سی سی آئی میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وہاں ہم نے ڈیسنٹ روڈ نوٹ رکھا کہ بھئی یہ اس وقت بلوچستان میں ممکن نہیں ہے, اور پھر کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ نہیں اس کو کرنا چاہیے. اور ابھی جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے اس میں کورٹ آرڈر ہے,
تو اسی لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ کورٹ سے بھی رجوع کریں. تو باقاعدہ کیس ہم نے فائل کی ہے اور اس میں یہی بنیادیں ہیں جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کو بنیاد بنا کے ہم کورٹ جا رہے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے کہ کورٹ ہمیں ریلیف دے گا کیونکہ ہمارے جینون مسائل ہیں اور جینون مسائل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ ہمیں سنے گا اور ہمیں انصاف ملے گی. اچھا اگر کورٹ نے بھی کہہ دیا اپنا حکم نامہ سنا دیا کہ جی مردم شماری جو ہے وہ ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے اس پہ ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام لوگ ایک ساتھ ہم بیٹھیں اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے آپس میں اور گفت و شنید بھی ہو رہی ہے, پارٹیوں کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے, ابھی جمعیت کا بھی موقف آیا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے اور خاص طور پر ایک ہمارے دوست ہیں ہماری پارٹی میں نہیں ہے, کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے, لشکری رئیسانی, انہوں نے اس سلسلے میں رابطے شروع کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیاں, کیونکہ ہم اکیلا نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ موقف کورٹ تک تو ہم نے کوشش کی ہے, بی این پی نے بات کی ہے, ہم نے ان کو کہا ہے آپ اپنے طور پر کورٹ جائیں, اگر وہاں انہوں نے ایک کر کے ہمارا کیس سنا تو اور اچھی بات ہوگی. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم کورٹ کے علاوہ یہاں جو پولیٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ایلڈرز ہیں, جو قبائلی عمائدین ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ تمام بیٹھ کے ایک مشترکہ فیصلہ کریں. اس پہ ہماری کوشش ہوگی, وہاں ہم اپنا موقف رکھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے. اگر کورٹ سے انصاف نہیں ملا تو پھر اس میں ایک موقف بنا کے ہم عوام میں جائیں گے. اور بس آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین یا پشتونوں کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا ایسے نفرتیں نہیں پھیلیں گی؟ دیکھیے ہم افغان مہاجرین اور پشتون کو ایک ساتھ نہیں کرتے ہیں. یہاں کے جو پشتون ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, بالکل ہمارے ساتھ ہیں, اور بلوچستان کا پشتون بھی ان کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, ان کا روزگار ان کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, ان کے سماجی مسائل بھی ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, ان کا جو یہاں بچوں کی پڑھائی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی افغانستان میں امن آ گیا ہے, وہاں حکومتیں صحیح کام کر رہی ہیں, ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں جانا چاہیے, اپنے لیے علاقے اپنے ادارے آباد کرنی چاہیے. یہ جو ادارے پشتون علاقوں میں یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے کم ہے, یہ جو روزگار ہے یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے کم ہے, میڈیکل کی سیٹیں ہمارے بچوں کے لیے کم ہیں پشتون ریجن کے. تو ابھی وہاں سے جو اضافی بوجھ ہے, یہ جو افغان مہاجرین ہے, یہ براہ راست بوجھ ہے پشتون علاقوں پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کو واپس جانا چاہیے. بڑی مہربانی نوازش دا ولو د نیشنل پارټۍ ویان ده چې د دې وینا تاسو واورېدله جان محمد بلیدي صاحب یقینا دې وخت په تروړ بلوچستان د کوټې ښار په شمول د تروړ بلوچستان لکه څنګه چې دوی خبره وکړه چې د بېلابېله سیمو چې کوم آی ډي پیز دي یا تارکین وطن دي هغه دلته ژوند کوي. نو بلې خواته چې دوی عوامي نیشنل پارټۍ یا پښتونخوا ملي پارټۍ چې ده هغه هم خپل تحفظات لري په دغو خبرو باندې. نو اخلي وړه شانتې دمه دمې وروسته به راځو عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو سره پوښتنې وکړو چې هغوی په دې لړ کې څه وایي او څه نظر لري. قدرمنو تاسو ته خپلې خپرونې کې واره بیا هرکلی وایم. یقینا تاسو د جان بولیدي خبرې واورېدلې چې د نیشنل پارټۍ ویاند ولو او دې وخت کې چې دا مړ سره چې کوم کس ناست دی د نورو خبرو لپاره اصغر خان اچکزی صاحب چې د عوامي نیشنل پارټۍ د بلوچستان صوبایي صدر دی, مشر دی. دې سره بېله بېله پوښتنې وکړو چې آیا دوی کوم داسې تحفظات لري, آیا د مردم شماري په حواله باندې دوی داسې کوم موقف لري, هغه پوښتنې به وکړو د دې څخه. خان جي السلام علیکم. وعلیکم السلام, مهرباني. خان جي دا راته ووایه چې دې وخت کې چې دا خصوصا د بلوچي قوم پرسته چې کومې ډلې دي, بلوچ قوم پرسته کومې ډلې دي, هغوی دا تحفظات لري خصوصا نیشنل پارټۍ چې تېرو ورځو په بلوچستان های کورټ کې هم خپل درخواست ورکړی دی چې د افغان مهاجرینو یا تارکین وطن چې دلته کوم موجود دي د دوی په موجودګۍ کې مردم شماري چې دا هغه باید چې نه وسي. ګوره جابر شاه خبره ډېره ښکاره
باید سړی وکړي. یعنې که د اعتراض دا وي چې دلته تارکین وطن بالخصوص بیا د هغه ته اشاره افغان کډوالو ته کوي، زموږ افغانانو ورونو ته کوي. اوس که سوال دا وي چې د ده په دغه وجه باندې اعتراض دی، نو تاسو لږ په شا ولاړ سئ، د 98 ریکارډ راواخلئ، د 1998 چې کومه مردم شماري وسوله. یعنې دغه د نن چې کوم دلته اوسېدونکي افغانان ورونه دي، د دې نه 1/100 ډېر افغانان دلي، یعنې کم و بیش ستا دغه موجوده او تیر، یعنې د 9/11 نه بعد چې په افغانستان کې کوم تبدیلي راغلې ده، په دې د 9/11 بعد چې په دې رژیم کې په افغان حکومت کې څومره خلک راغلي دي، دا ټول تقریبا په کوټه او په پېښور کې پراته خلک وو. او سوال دا دی چې ستا دغه اعتراض نو بیا په 98 کې ولې نه و چې در دې 1/100 افغانان زیات ول؟ صحیح. نو خو دا په کوم دلیل، په کوم منطق باندې ته یو چا ته کنت ورکولی سې چې په 98 کې ما مردم شماري کوله چې در دې نه 1/100 افغانان ډېرو، او نن یې نه کوم، په دې نه کوم چې نن افغانان دلته راغلي دي. سوه خبره صرف او صرف دا ده، در کومه حده پورې چې نیشنل پارټي ده، زه به ډېر په افسوس سره دا ووایم، ډېر څه امیدونه تمې د دوی څه په حکومت کې د راتګه بعد د صوبې د خلکو خصوصا د بلوچ بیلټ ځینې تړلې وې چې دوی به زموږ ډېرې خبرې حل کوي. دوی ډېر باورونه شاوخوا یوې خوا او بلې خوا ته خلکو ته ورکړي وه، لیکن ستاسو مخ ته دی د بلوچستان حالت، خصوصا د بلوچ بیلټ حالت. هم د دوی په دې دور کې نن ستا د بلوچستان ساحل وسایل په هغه کې ګوادر ستا په سوونو کیلومیټره د ساحل پټي دا ستا د لاسه ووتله، او ته پر هر اګریمنټ ته دستخط کویم او روان یې. ستا نن صندوق ستا په حکومت کې ته پکې وزارتونه دي نن په 3% چین ته حواله کیږي، نو ستا دا خبرې ولې په نظر کې نه دي؟ دا خو د رپورټ رالی چې په ټول پاکستان کې په شمېر 14 لکه شاوخوا تارکین وطن ورته وایه یا د افغانان ورته وایه، او په هغه په بلوچستان کې به کولې دا ټیم د یونیسیار او د هغې د ادارو د هغه سره تړلې ادارې چې هغه پر دې باندې کار کړی دی چې 4,43,000 افغانان دلته پراته دي. موږ کله هم نه دي ویلي چې یو غیر ملکي دې هم په مردم شماري کې حصه واخلي، لیکن مردم شماري د افغان کډوالو د هغه ستړو در په درو خلکو سره چې دلته ژوند کوي یا په پاکستان کې ژوند کوي، د دې سره تړل دا ظلم دی. د دغه زیاته مسله به دې صوبې ته نورې ورپېښېږي. ستا مسخ شو د لاشو باندې ولې سټینډ نشته؟ ستا پر ګوادر ولې سټینډ نشته؟ ستا پر صندوق ولې سټینډ نشته؟ ستا د بلوچستان پر امن و امان ولې سټینډ نشته؟ او چونکې تا ور هېڅ نه کړل او هغه د ډېر کارونه وکړل چې سهار ته ولس ته تللی نه سې، تا د خزانه لیکس په حساب باندې د جهان کرپشن وکړي، ته په دنیا کې رسوا سولې. دا خو یو سړی نه و چې دا کرپشن یې وکړي چې دا خلک یې نن یادوي. دغه د ډاکټر مالک ایز اے چیف منسٹر ہوتے ہوئے د په اسمبلی فلور دا الفاظ دی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے نا کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا. نو ته د دې عربونو په کرپشن به خبره موږ په دې نه خبره هغه ټنکیانو خبره آمد دا خو ټولې خبرې زموږ په مخ کې دي. تاسو به ته امن و امان ور نه کوي، تا د بلوچ هغه بنیادي مسلې ور حل نه کړې. نن هم ته در ټولو زیات په ټارګټ یې د هغه بلوچ ورونو سره چې د ناراضګۍ په صورت د دې صوبې نه یا په غرو کې ناست یا په نور نړیوال ملکو کې ناست، ته په ځکه په هدف یې چې هغه ستا کردار ولیدي، ستا عمل یې ولیدي. اوس خبره راوړې د دغه جذباتي سیاست په اړه کې خدای مکه دلته بیا د یو نیوي هغه کردارونه د دواړو طرفه دوی ادا کول غواړي. که د دې خواته زموږ اغېږي چې د کام او د پښتونوالي په نامه یعنې د وزارت فارموله د محمود خان اڅکزي او د ډاکټر مالک او د اصل بزنجو در مابین ډېره په ښایسته طریقه حل کیږي. د میر پر فیصله دوی نه سره بندیږي، پر ګورنر او پر وزیر اعلی نه سره بندیږي. دغه کومه روانه سلسله چې په دې صوبه کې د قبضهګیرۍ روانه ده، پلاټونه قبضه کېږي، پلازې جوړېږي، خزانه لیکس مخ ته راځه، په دې نه سره بندیږي. 3 لکه افغانان چې دي دا ډېره لویه مسله جوړه سوې ده. پر دې به بیا یو 98 کې مردم شماري والا او هغه کې چې دی د دې سیمې چې کوم پښتون قوم پرسته ډلې دي
هغو بعضې دې نه ډډه هم وکړله د هغه څخه څونه ګټه او نقصان ورسېدل؟ نقصان خو 100% پښتنو ته اوسو 100% اوسو جابر شاه. یعنی د ژوند په هره شعبه کې چې دی ته شاته سولې. بیګا ما یو پریس والاو ته خبره کوله مال موږ خو د یو اتیا بعد بیا مردم شماري نه ده سوی، خصوصا د بلوچستان پښتانه آخري مردم شماري بلکې د 98 مخکې چې په یو اتیا کې سوی آیني طور خو به هر 10 کاله بعد باید دلته مردم شماري کېدلی چې اعداد و شمار پر معلومېدلی. اوس په یو اتیا کې اوس موږ په 98 کې کوله زموږ د سیمې دغه چې ځان ته د کام او د وطن ملت فعال او وطن فعال ګوند وایي دې د اهلکارانو تیلې زغلولې ده خو وکړله د تیلې زغلولې نو نن دغه نتیجه سوله چې زما د 98 سنه بلکې د یو اتیا سوه اخه در اوسه پر 2 ضلعې نه جوړېږي. زما په هر شي کې چې دی یو خواته خبرې د برابرۍ کې خبرې د سیالۍ کې په هره شعبه کې د بلوچ سره د برابرۍ کې او پریکټس دا پاته سولو چې په مردم شماري ده نه منله چې ضلعې جوړېدې ده نه منلې. بس هر هغه کار چې اجتماعي د کام او د وطن پکې ګټې دی ځینې کار او نن چې مردم شماري بیا کېږي اوس بیا د دې بلې لارې کوشش کوي دغه مړي ایرې پکې بلوي. خو چون ما درته وویل چې دوی دواړه ډلې هغه سټیج ته رسېدلي دي که د یوې خوا یوه خوا ده که بلې خوا ته دا نور دي چې دا یو ولس ته د سترګو د مخ د ښکاره کېدو اوس پاته سوي نه دي. یو هغه کار ونه سو پیسې یې وګټلې بې تاشا پیسې یې وګټلې قبضې یې وکړلې ډېر څه یې درلاسه کړل. اوس دغه یو بنیاد جوړوي چې د خلکو د ذهنو دا ټول سوالونه ووځي چې دا تېر 15 کاله خلکو حکومت څنګه وکړي په څه طریقه یې وکړي ولس ته یې کومه ګټه ورسېده وطن ته یې کومه ګټه ورسېده کم څه یې نقصانونه ورسېده. اوس په دغه د مردم شمارۍ په دغه جذباتي یو وار بیا خبره هغه د یو نیوي خواته بیول چې بلوڅ بېرته به هم جنازې روانې پښتون بېرته به هم خو دا زما یقین دی بلوڅانو پښتنو اوس دا خلک ډېر ښه وپېژندل. نیشنل پارټي دا موقف دی چې په بلوچستان کې دی وخت کې په بلوچي سیمو کې بعضې داسې سیمې دي چې هلته د ټولټاکنې په مهال هم خلک چې وو هغه وټو ته نه راله ولې چې د وسلوالو له اړخه دوی ته چې دي دړکې ورمیلاویږي او بلې خوا ته ګڼ شمېر داسې سیمې دي چې د اپریشنانو یا د دې له امله چې دي خلک چې دي هغه آی ډي پیز سوي دي هغه علاقې پرې ایښي دي. نو په دغه وخت کې موږ څنګه مردم شماري وکړو؟ ما تا ته وویل جابر شاه موږ په زړه دا نه غواړو چې یو بلوچ دې هم د مردم شمارۍ پاتې شي. په کار دا د آی ډي پیز په پښتونخوا کې پښتانه هم دي د وزیرستان خلک په بنو کې پراته دي د سواته در اوسه پورې ډېر آی ډي پیز موږ په کراچي کې لا اوسېږي پراته دي. یعنې خدای مکه د دې څه موږ داسې مسله جوړول نه غواړو چې سار دا یو مسله سي. هر هغه څوک چې دا ټیم د خپله کوره د حالاتو د واقعیات د وجې بې کوره دی د حکومت سره وسایل سته د ریاست سره وسایل سته د هغه وسایلو پر بنیاد باید د نادرا ټیمان د مردم شمارۍ ټیمان هغه ټول څوک چې په دغه کار د دوی ذمواري ده هغه باید هغه علاقو ته ځان ورسوي. د هغې په مردم شماري کې راګډول لازمي او خامخا وکړي که هغه که دا ټیم د حالات د واقعیات د وجې شفټ شوي په نورو علاقو کې پراته دي او که چیرې په دغه صورت کېدلی چې دوی راولي در کومه ده پورې چې دا خبره ده چې هغه د الیکشن په موقع کې د هغه خلکو د دمکۍ یا د واقعیات د وجې خلکو په الیکشن کې حصه اوس هغه خلک خو ډېر څه ګسه نه مني نو بیا به دوی څه کوي بیا به موږ څه کوو هغه خو الیکشن نه مني بالفرض هغه خو ریاست چیلنج کړی که څه موږ وایي دا د ریاست ذمواري ده چې دا خلک هم راولي د دوی جایز د آئین په چوکاټ کې دننه خبرې واوري د دغه مشکلاتو څخه که بلوچ بیلټ دي که نن په پښتون بیلټ کې بیا په بل شکل تکلیفونه دي پریشانی د دې څخه د وطن خلاص کړي. اخري سوال دی زما په خپرونه په ختمېدو باندې هم د اخري سوال دغه دی چې د نیشنل پارټۍ چې کوم د اپلیکیشن یا کوم درخواست یې جمع کړی دی که چیرې عدالت دا خبره وکړه چې مردم شماري دې وځنډول سي نو بیا به ستاسو څه لای عمل دغه عدالت خو دغه فیصله ورکړه دا مردم شماري خو حکومت کوله نه خو موږ ځکه دا خبره په دې دلیل کوو پر دغه بنیاد یې کوو چې که چیرې حکومت غوښتی نو سپریم کورټ به ولې مجبوره کېدلی
چې مردمشماري وکړي مردمشماري دپاره باقاعده اډر جاري کړي باقاعده د حکومت څخه جواب طلبي وغوښتله چې ما ته ډیټ لا راوښایاست نو اوس هغه سپریم کورټ به څنګه دا کوي زما خو نه دی خیال خو سپریم کورټ بیرته سپریم کورټ دی د آئین او په یو جمهوري چوکاټ کې به پر دې باندې خدایه مکه که د عدالت داسې فیصله راله ملګري به کښېني بیرته به د یو آئیني لارې کوشش کوي چې مردمشماري یقیني کړي ډیره مننه کور مدان خوشحاله اوسئ تاسو قدرمنو د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر اظهر خان چکزي صاحب وینا هم تاسو واورېدله او د نیشنل پارټۍ چې کوم موقف ول هغه هم تاسو واورېدلې هیله لرم چې تاسو به څه معلومات ترلاسه کړي وي او دلته به زه یوه خبره دغه وکړم چې مردمشماري چې ده هغه باید چې وکړلی سي ولې چې دې وخت کې هم زما د دې صوبې ګڼ شمېر داسې سیمې دي چې هغه بدبختۍ سره مخ دي که څه هم دلته د وټونو په وخت باندې چې کوم خلکو ته شنه باغونه ورښکاره کول هغه نن سبا چې دي هغه په چوکیو باندې ناست دي خو د ولس چې کومې بنیادي ستونزې دي که هغه تعلیم دی که صحت دی یا که نورې داسې مسلې دي که ستونزې دي هغه پر خپل ځای باندې پراتې دي هېڅ چا مسله تر دې دمه پورې حل کړلې سوې نه ده نو هیله لرم چې روانو ورځو کې د مردمشماري سره سره چې کوم خلک اسمبلیانو ته راځي یا چې ووټ ترلاسه کوي هغه د ولس په ګټه کې تمام سي هیله لرم چې تاسو به څه معلومات ترلاسه کړي انشاءالله بلې خپرونې کې به یو نوي موضوع سره راځم تر هغه ساه پورې ما جابر شاه او زما ټیم ته ورکړي چې د الله په امان او دعاګانو کې مې ضرور یاد ساتئ